وي دی وی چې نه ماده د بیگ بینګ په وجه پیدا شوه ماده پیدا شوله اوس اتوماتیکلی خود به خوده کېږي حالانکه دا سټیفن هاکینګ نیوټن آینسټاین د دې څومره کتابونو چې موږ مطالعه کړي دي مولوي صاحبانو نو دوی وایي چې د وخت ابتدا د بیگ بینګ نه وشوله نو چې یو وخت نه نو کار څنګه وشي زمان نه یو کار څنګه وشي بیا ماده پیدا شوه زه د ماده پیدا شوه زه د ماده اوس نشته نو په دې معنی دوی د دې نه ځان خلاصوي دی وایي بس دا خود به خود وشو نو شاعر ورته وایي هیچ چیزه خود به خود چیزه نشد هیچ آهن خنجری تیغه نشد هیچ الوایی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزه نشد و مولوی نشد هرگز مولای روم تا غلام شمس تبریزه نشد نو هیچ چیزی سب بخبل خود بخود نه کیږي کدی کوي د دې موږ ته وخی خدا د دوی نظریه ده خو باطله نظریه ده صدا چې دار څه خود بخود فطرت د قوانینو لاندې کیږي فطرت د قوانین دوی سو غني سلور غني زمان ده مکان ده ماده ده امول زبانو بل سره څه دي زمان مکان ماده او انرژي توانایي چې ورته وایو ملحدین وایي چې د کائنات د مطالعې نه دا معلومه شي چې دلته څه واقعات دي هغه د متعین قانون د لاندې کېږي د کوم خدای د متعین قوانین دي دې کې به دوی دوه ډلې دي وروسته موږ وایو کوم چې د ډیزم والا دي هغوی وایي چې نه دا خود به خود نه شي کېدلی بهی کائنات ټیک ده چې دا چا پیدا کړی دی لکه حقسلی وایي داسې اوس دا مشهور فلسفي دی چې ډاکن د کتاب هم لیکلی دی فریب خدای په نوم باندې چې د خدای پاک دا نوم نعوذ بالله سه فریب دی نعوذ بالله غوي ابتدا د سیل نشوي د ماده نه د سیل وي موږ ورته ماده د دنه ذره موږ په پښتو کې ورته د ذره نه ابتدا وشو لو دا اوس کېږي نو خود به خود کېږي وای زه وای دا تاسو بل ما ویل وای چې دا خو زنه منم چې هلیکاپټر په هوا ګرځي او دا خود به خود جوړ شي دا دومره کائنات چا پیدا کړي هغه الله پیدا کړي نو الله به چا پیدا کو نو موږ ګوره چې د جهالت خبره مکوه پیدایش د چا کېږي د مخلوق کېږي که د خالق د مخلوق کېږي نو چې ته مخلوق ته وایې چې دا هر څه الله پیدا که الله چا پیدا کړو الله خو مخلوق شو مخلوق دا دونه انتظام برابرولی شي هېڅ کله نه شي برابرولی بیا هغه بل خدای چا پیدا کو موږ ویلو که خدایان ډېر شي عقلي دلایل موږ په دې بار بار ذکر کړي دي مولوي صاحبانو بیا به فساد راځي قرآن کریم کې وضاحت شوی دی که نه آیات مبارک دی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا ګوره دوه خدایان به وي نعوذ بالله نو بیا به څه وي یو به د زید د ژوند فیصله کولې یو به مرګ د مرګ فیصله کولې نو په دې وخت کې به څه کېدلې دې وخت کې به اختلاف وي بیا چې خدایان ډېر وي نو دا به په درجه کې برابر وي او که برابر به نه وي که په درجه کې د خدای سره برابر شي بیا یو هم خدای پاتې نه شو لیس کمثله شیء بیا که یو زورور وي بل کمزوری وي نو زورور چې وي دا کمزوری ولې نه ختموي زورور په یو پنسه کې دوه خپې نه ځایږي یو ښار کې یو وطن کې دوه آرمي چیفان نشي راتلی یو وطن کې دوه صدران نشي راتلی دوه وزیر اعظمان نشي راشي نو یو دوه خدایان څنګه په یو وخت کې پاتې کېدی شي دا هېڅکله کېدی نه شي مولوي صاحبانو ګوره موږ چې دا څونه د منطق اصطلاحات وایو دا د څه دي که جوهر دی دا هم حادث دی او که عرض دی دا هم حادث دی مولوي صاحبانو دا په ممکناتو کې دا خبرې دي موږ په چې څونه د منطق اصطلاحات موږ ویلي دي چې دا کم د جوهر او د عرض اصطلاحګانې موږ ذکر کړي دا په چا کې دي دا په ممکناتو کې دی او الله تعالی چې هغه واجب الوجود دی احد دی صمد دی لم یلد ولم یولد نو د دوی دا نظریه غلطه ده چې د خدای منلو ضرورت نشته موږ دوی ته وایو که تاسو د قوانین د فطرت معلوم کړل قوانین د فطرت هم څنګه معلوم کړل لکه ځمکه دوه قسمه گردش کوي محوري گردش مداري گردش ځمکه 23.5 زاویه باندې ښکته ده دا نور موږ نه دا سپوږمۍ موږ نه 3,86,000 کیلومتر لرې ده نور موږ نه 15 کروڑه کیلومتر لرې دی د رڼا موږ له 8 منټه 15 سکندو دا اوس موږ صرف تاسو معلوم کړو مولوي صاحبانو دا اسباب محرکات نشي معلومولی مین خبره دا ولې دا دوه قسمه گردش کوي دا ځمکه یو قسم گردش ولې نه کوي دا تاسو ته خو ما بار بار ویلي چې دا ځمکه 13 میله رفتارو کې سو دا 2.8 ملي میټر د خپل لارې نه ولې خوا کېږي دا چا پابنده کړې ده دا اسباب محرکات ساينس معلومولی شي هېڅ کله نشي معلومولی لکه د انسان د جسم ته وګوره د انسان هم دا یو قسم ته سوچ وکړه دا انسان هم ماده دی او غیر هم ماده دی انسان هم ماده دی دا نور حیوانات هم ماده دي په ده کې دا خصوصیات چا پیدا کړي دي بل دا ماده چا پابنده کړې ده چې د ام د دغه نه به څه کېږي د ام د هډوکي نه به د ام د تخم نه به ام پیدا کېږي د سیو د تخم نه به سیو پیدا کېږي دا چا پابنده کړی ده الله موجود دی مولوي صاحبانو نو خود به خود نشي کېدلی